سیشن دی په باره د ډیسیشن میکینګ کې د فیصله سازۍ په طاقت کې چې څنګه فیصلې مونږ داسې وکړو چې هغه مونږه امپاور کړي امپروو کړي زمونږ زندګۍ له تقویت ورکړي یو آر وټ یو ډیسایډ ډیسیشن کولو یو پاور دی او دا پاور چې کوم دی دا بای ډیزاین چې کوم رب العالمین ډیزاین کړی د دوو پارټس اف د برین نه راځي یو ته مونږ ویو فری فرنټل کارټیکس چې دا په دې تندي باندې پروت وي او دې کانسیکوینشل تھینکینګ کوي او دې فرق کوي په ګوډ ورسز بیډ کې او دې چې کوم دی تعالی هغه فیصلې درکوي چې هغه امپتھیټک وي چې هغې کې د بل سره همدردي وي هغه فیصلو طرف ته د بوزي چې هغې کې کمپیشن وي په چا باندې شفقت وي او مطلب هغې کې کایندنس وي یعنی دا یو داسې اړخ ته تابوزي چې دا وي ورسز می شي ته د بل خیرخواهي ولټې نو دا بای ډیزاین رب العالمین دا سیسټم داسې ساز کړی دی که ستا فیصلې د فری فرنټل کارټیکس نه راځي نو دا به ویری پاورفل وي دا به ستا لایف امپروو کوي دا به ستا زندګۍ یو هیلث سپین طرف ته بوځي ته به یو هیلدي زندګي تیری یو سکسسفل زندګي به وي د هیپینس نه به ډکه وي ځکه چې د فری فرنټل کارټیکس تاله خبر درکوي په کانسیکوینسز باندې او نتایج یا انجام دا ډیر ضروری دی چې ته هر کار لټې نو چې ته د هغې په انجام باندې خبرې چې د دې دا انجام کیدی شي دا نتایج کیدی شي نو دې ته د فری فرنټل ډیسیشن میکینګ پاور وي دا ډیسیشن میکینګ پاور چې کوم دی دا تر څو چې فری فرنټل کارټیکس سره نو ته به امپتھیټک ته به د بل خیال ساتې ته به پوټ یور لیګ ان د شو اف ادر اینڈ سی why they are behaving the way they are behaving ته به امپتھیټک ته به د بل په بوټانو کې خپیږ دی د هغه څه به همدردي کې دې ته به نه ګورې چې سی وي دې ته به ګورې چې دی ولې وي وای وي نو اصل شی دا دی چې د بل سره همدردي د بل نظریه باندې پوهېدل د خپلو کارونو کنسیکوینس ته کتل شفقت کول همدردي کول دا هغه صفات دي چې دا تا په یو داسې اړه ښودري چې هغه ټولې اپرچونټیز ته چې خیال ساتې د بل ته چې د انجام باندې ستا نظر وي ستا چې د بل سره شفقت وي نو دا ستا ړم نرم کی ته یو داسې فیصلو له لاړ شي چې هغه ټولې د خیرخواهۍ بنیاد وي یو داسې فیصلو له لاړ شي چې هغه یو بهترین انجام پلځي نو چې ستا سوچ د انجام وي نو ته به ولې سټیپس غلط ایږدې نو دا فری فرنټل کارټیکس بای ډیزاین چې کوم دی دا الله ډیزاین کړی داسې دی چې ستا ډیسیشن به ډېر زبردست ډېر ښکلي روزي نو دې نه بعد چې کوم ډیسیشن راځي دا زمونږه د فیر سنټر نه راځي فیر سنټر په دماغو کې چې کوم دی دې ته امیګډلا وایي او دا امیګډلا دوه ټیشوز دي چې دا په لیفټ او په رایټ برین کې وي او دا دې ته وګوره چې دا فیر سنټر چې کوم دی د دې نه کلم ډیسیشن راځي نو ته به امپتھیټک نه ته د بل څه همدردي به نه کې ته به د بل سره خیرخواهۍ سوچ نه کې ستا به په بل باندې شفقت نی ته به د ځان پلی ته به سنټر می یونیورسي چې بس هر څه خو زیم نو کله چې ته داسې حالاتو کې شي نو ستا ډېر پرابلمز کریټ شي او ته ټول لایف دی پرابلمټک شي ستا هیلث سپین راکم شي ستا سکسس راکم شي ستا هیپینس راکم شي ځکه چې هیپینس خو ټول ته د ځان نه ارد ګرد کې ته خو په سنټر می یونیورس کې شي نو چې کله ته په سنټر می یونیورس کې ټول یونیورس تر ځان ګڼې نو تا نه خیر نه خورېږي او چې تا نه خیر نه خورېږي نو دا موږ یو سوشل انیملز یو سوشل خلک یو چې زمونږه سوشلی چاله خیرخواهي نه ورکو نو خیرخواهي زمونږ طرف ته نه راځي
بیسیکلی په دنیا د سکسس چې کوم کرایټیریا دا هغه ګیور منټالیټي ده. نو چونکې ته خو ډیسیشن اخلې د کم ځای نه، ته خو یې د فیر سنټر نه اخلې، ته خو یې د امیګډلا نه اخلې. امیګډلا خو دقه وایي څه به خورو څه به کوو. نو چې که ته د څه به خورو څه به کوو نه راونځې او ته صرف په دغه خپل کچن کې په خپله کور کې په خپل ځان کې پاتې شي، نو تا نه خو خیرخواهي خوره نه شوه، ته خو ګیور نه شولې. په تا کې خو صفات شو د ټیکر، زما پکې څه دي ماله پکې څه دي. نو دا قسم له تھینکینګ دا د پښتنو دپاره نه دی پکار. پښتنو له پکار دی چې د هغوی ډیسیشن ټول د فری فرنټل کارټیکس نه راشي. ښه اوس به دا کیږي څنګه؟ نو دې دپاره مونږ سره ډېر ټولز دي، خو یو فیو به پکې زه بیان کړم. هغې کې نمبر 1 ستا فوډ، چې ستا فوډ بیسیک ذریعه ده د انفلیمیشن. او چې کله ته په سوزشونو کې شوې، زړه مې سوځي، معده مې سوځي، ملا مې سوځي، هر اندام مې سوځي، نو ته په ځان کې شوې، انفلیمیشن شو، تا سره هیلت نشته. نو دا کنیکشن چې کوم د ډیسیشن د فری فرنټل کارټیکس وي، انفلیمیشن یې کټ کړي. نو چې دا کټ شي تا کم خوا لاړ شي؟ ته لاړ شي امیګډلا له، فیر سنټر له، په تا کې د خپل ځان یاري شي. نو چې یو سړی په ځان کې راټول شي، د هغه بیالوجي شرینک شي، نو هغه به بل له څه خیر ورکړي. نو چونکې مونږ زیاتر فالو کوو ویسټرن فوډ، ویسټرن ډایټ، سټورونو ته ځو، او نن سبا خو د کور هغه قیمتي خوراک چې هغه ساده خوراک و، روغ خوراک و، د هیلت نه ډک خوراک و، هغه چاته لاړه؟ ټول سټورونو له لاړه. هغه چې کوم دی هغه ویسټرن ډایټ له لاړه. زه پیزا خورم، زه شوارمې خورم، او زه چې کوم دی هغه خوراکونه کوم چې هغې کې 3-4 شیونه دي چې هغې نن د دنیا فوډ کنورټ که څه ته ټاکسکس ته. نن تو ګوره د خلکو هیلث سپین څه دی، 30 عمر وي او نیم غوټ باډي پارټس بیلي، غاښونه د خلکو ختم شي. وای د هغه د ملا طاقتونه ختم شي، د هغه د سوچ طاقتونه ختم شي. وای فوډ کې دا کمال دی د ویسټرن فوډ کې چې هغه زیاتر په 4 انګریډینټو باندې ولاړ وي. یو ته مونږ شوګر ویو، او بل ته مونږ چې کوم دی ریفاینډ ویټس یا ریفاینډ گرینز ورته ویو، دا 17%، او شوګر دی 21%، او 32% چې کوم دی دا بیډ دا آیل شو، دا ویجیټیبل آیل شو، چې دا ټول بیسیکلی څه کوي؟ انفلیمیشن کوي. نو انفلیمیشن څه ستا دا ډیسیشن میکینګ طاقت کین. ته روغ ډیسیشن کولی نشې. ستا ډیسیشن چې کوم دی دا موسټلی د کوم ځای نه راشي؟ د امیګډلا نه، د فیر سنټر نه. بیا یو بله مسله راغلی او هغې ته مونږ ویو سیلفیز. سیلفیز اگین دا می یونیورس چې بس ځان ته دې پام وي. نو که ته وګورې نن 42% ټایم زموږ سکرین سره وي. نو سکرین څه کې مونږ لونلینس ته پله بوځي. نو چې سړی لونلی وي نو اګین ټول ډیسیشن د فیر سنټرو نه راځي. نو 42% ټایم زموږ نن سکرینونو سره دی، او مونږ دې ته ګورم نو چې دا مونږ په کومو لار روان یو. زموږ نن لونلی شوي وو، او دا لونلینس یوازېوالی ته وګوره. پخوا حجرې وې، پخوا ګیدرینګز وو، پخوا د یو بل په غم په خوشحالۍ کې بو. نن هر سړی چې کوم دی هغه راټول شوی دی، هغه بیالوجي یې شرینک شوې ده، نو هغه په لونلینس کې دی. نو ټول ټولز لګیا دي داسې ډیولپ کېږي چې هغه اګین مونږ څه ته بوځي چې مونږه کنیکټ شو د فیر سنټر سره، د امیګډلا سره، د سروایول سره. ښه بل ورته تو ګوره دا بوټي دا څومره قیمتي دي، د دې څومره غټ پروفاونډ افیکټ وي، د دې څومره غټ اثر وي، او دې دپاره د نن ساینس وایي کمیون وذ د نیچر سم مونږ تعلق ختم کړی دی. مونږ خو تعلق چې کوم دی ورځ په ورځ راکموو او څه لې وروړو دغه سکرینز له.
دغه سکرینز کې زموږ ټوټل تعلقات راشي دغه شي خبل بل سلیپ هم ستا انفلمیشن یو غټه ذریعه ده هغه هم ستا د کنیکشن چې کوم دی د فری فرنټل کارټیکس سره ختم کی ستا ډیسیشن نه راځي او نن سلیپ کم شوی دی تو ورال ګلوبل سروے وګوره نو سلیپ ایوریج د خلکو چې کوم دی دا 4 یا 4.5 غنټو لراغلی دی نو که دومره سلیپ سره چې هغه انف سلیپ نی هغه ستا ټول کنیکشنز چې کوم د رایټ سنټر سره دی هغه ختم کی نو سلیپ هم نشته او جای اف مومنٹ ورته وایي نن نیمه ګنټه ایکسرسایز په ورلډ کې دا صرف 5% خلک کوي نو اټ مین چې کوم شي نه کوم ته ښه کولی ته یو د مایند داسې څه سره کنیکټ کولی چې هغې کنسیکوینشل تھینکینګ کوي چې هغه ګوډ ورسز بیډ بیلوي چې هغه ستا د خیرخواهۍ باندې بنیادي چې هغه ستا شفقت سره ریلیونټ وي چې هغه ستا نرمۍ سره ریلیونټ وي اخو ورځ ته ورځه کمیږي انسان چې کم دی هغه داسې اړخ ته روان دی چې ټوټلی لونلینس دی او په ویسټ کې چې هغه مونږ فالو کوو زمونږ دپاره یو ماډل دی هغه نن لونلینس هلته دومره سوا دی چې خلک یې بربادۍ پله بوتلل هغه پښتانه چې هغه حجرې پې ابادې وي هغه یو غم او د بل خوشحالۍ کې هغه چې د بل سره همدردي به کوله هغه چې خپله به یې ونه خوړله او تقسیم به یې کړله هغه ختمه شوه نو چې ختم شو نو ټوله کمیونټي ټوله فیملی ریلیشنشپس ټول هغه خیرخواهي هغه دړام سره کېناسته نو مونږ له پکار دی چې لږ ساعت له شینه پاس کړو پې سوچ وکړو چې زموږ کنیکشن زموږ ډیسیشن نن د فری فرنټل کارټیکس نه راځي او که د فیر سنټرو نه راځي نو که د فیر سنټر نه راځي نو دا د تباهۍ یو ذریعه ده مونږ له پکار دي چې هغه اړخ ته لاړ شو چې هغه ګروت وي مونږ له پکار دي چې هغه اړخ ته لاړ شو چې هغه مونږ امپاور کوي او د پښتنو دپاره زما د سیشنز همیشه مقصد وي لیټ لرن چې څه لرن کړو ځکه چې لرنینګ وي تاسې اویرنس وي نو د زندګۍ په څه موړ کې ته هغې ته راواپسي وکړي او که تاسې لرنینګ هم ني نو ته د ګروت نه محروم نو د سیشن مقصد دا دی چې پښتانه امپاور شي او امپروف شي